نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن توافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم صدق الله العظيم سورۃ النور اتلسم پارہ اتپندوستم نمبر آیت دی ددی رکو دمخ کی سورت سر ربط و مناسبت دادی کہ بمخ کی سورت کی دپردو دپارا د اجازت مسئلہ بیان شوا چی بیب اجازت غواړي کور تا داخلی دون اولاد دی اجازت بغواړي پدی رکو کی اللہ پاک دخل کسان دپارا د اجازت متعلق مسئلہ بیانی کہ خپل کسانم یو کور تا داخلی گی ناغیبهم اجازت تاسو نغواړي بیا اللہ پاک د پردی 3 اوقات ذکر کئی چاغا د سحر د مانځنه وړاندې وخت دی من قبل صلاة الفجر او د غرمې وخت دی او د ماسوتن د مانځنه بعد وخت دی چې دا 3 وختونه د آرام او د دمی اوقات دی نو پداسي اوقات کې با اگر چې هغه کسان چې کور ته داخلي دل جایز هم وي لیکن وی به هم په دغه وخت کې نه داخليږي اجازت بغواړي که اجازت ملو شو ٹھیک ورنه اجازت نه علاوه به وی هم نه داخليږي د دې لپاره هم په دغه وخت کې اجازت ضروري دي لکه ماشومان دي بلوغ ته نه دي رسیدلي او تاسو په کورونو کې ګرځي نو په دې 3 اوقات کې بدا اگر چې به اجازه ته نور کله داخليږي ولیکن دې 3 اوقات کې بدی هم نه داخليږي ځکه دا تاسو د پاره د پردي وختونه دي زنانه په کور کې جون تیری سحر مانځنه وړاندې دي آرام کوي نزیاتی کپڑی یې ایخي نو پټه وغیرہ په دې وخت اگر چې معشوم کور ته درځي هغه ته به اجازه ده کور ته داخل دل جایز نه یا وین چې غلامان دي تاسو په کور کې خدمتونه کوي تاسو خادمان دي لیکن په دې 3 اوقات کې دې تم د اجازه د داخلي دو نشته نن سبا ماحول جدا دی گوانڈی کرم غٹ غٹ لکان داخلی دامی گوانڈی غٹ لک غٹ سڑی بل پردی کور تا دن لکه پردی کور تا دن نکیدل تا دا پار جائز دی کستا گوانڈی شنو گوانڈی مطلب سے چه پرده دی ختم شو که گوانڈی شنو تانا سڑی توب ختم نن سبا داسی ویدا زمان گوانڈی دی نچه گوانڈی کور تا سکر آجی ستا گوانڈی ستا سره تعلق دی ستا پکور کې د زنانو سره د تعلق ان سبا دلته بیا خصوصا ما وکتل دا جقات کې ګور غټ سړی وي او خیز پیجن کې داخله کې اسم دی مکمل پر دی او ګور ته وردن نشي او کله کله زنانه ته چې आवाज کې زیم ور پلانې आवाज ورکړي
زم چې دا आवाज تا پر دې خدي تور ستا دې سره تعلق څه دي لکه سړی دن کېږي پر دې کور ته ولې قرآن وایي مه دن کېږه او ته وې دن کېم دا مې ګوانډي دي قرآن وایي چې د چا سره د نکاح کېږي هغې نه به پرده کې ستا په کور کې یو ماشوم بې اجازت نور کله داخلېږي خو د پردې په دې اوقاتو کې به دې اجازت غواړي وینځي غلامان ستا په کور کې خدمت کوي هغې به هم بې اجازت په دې خاص اوقاتو کې نه دننه کېږي او نور پاتې چې د بالغو مسله کله چې ماشومان ستاسو بالغ شي څنګه چې پردې اجازت غواړي دې به هم اجازت غواړي لکه یو ماشوم د کور ته ځي راځي نو د ماشوم د نابالغه د پسې نه پدي مخکې مسله تېره شوې وه خو که کله دغه ماشوم پسې باندې پوهېږي یا بالغ شو نو دې به هم بې اجازته کور ته پردې نه داخلېږي د ده دپاره مسله دا نه ده چې ماشوم مونږ کره ځي راځي نو بس اوس هم ځي راځي چې ماشوم دله تلې ګناه نه وه چې اوس غټ شو نو دې د ده پردي کور ته دننه کېدل اوس ګناه ده مسله باندې پوه شو کنه موږ اکثر دا خلک وایي یاره دې که دې موږ کره وړي کې هم راته نو موږ پې پرده نه کړو خلک وایي چې ماشوم راته هغه وخت کې ګناه نه وه اوس چې بالغ شو اوس به نه راځي ځکه اوس قرآن وایي دې به اجازت غواړي فلیستأذنوا کما استأذن الذین من قبلهم لکه څنګه چې مخکې خلکو اجازت غوښته دې به اوس اجازت غواړي یا بعض اوقات کې داسې یو ماشوم خلک ونیسي په زویوالي باندې وایي دا زما زوی شو زوی یعنی پردې ماشومې په زویوالي ونیسي نو ماشومې کور کې ژوند تېرېږي ښه خیال ساتي خو دا مور پلار چې دی ورته وایي دا د مور پلار نی او دا بچې دی ورته خپل زوی وایي دی زوی نی چې کله دا ماشوم بالغ شو په خبه د پوه شو د ده نه به دا زنانه پرده کوي اگر چې غټ کړی دی ځکه چې رشته کې څه نشته شریعت د دوه څیزونو اجازت ورکړي یا دا چې د رشته د نسب لحاظ سره به تعلق وي نو پرده نشته مثال زوی دی نسبي لور ده د پلار نه پرده نشته د نسب رشته داري او یا به د سبب وي نو د سبب رشته داري لکه خواخز خرګنې او یا ښځه او خاوند نو پر دې ښځه خاوند دې خپل منځ کې جوړ راغی یو سړی یو ښځه دې نکاح وکړ ناول پر دې اوس خپل اوس د دې تعلق صحیح او د دې نه علاوه قرآن وایي چې پرده وکړي نو که ته ورته زوی سل پیرې وایي قرآن وایي چې دا ستا زوی نه دي د ده نه به ستا ښځې او بچي پرده کوي څونه سخت مسله ده نن موږ مسلمانان په دې عمل نه کوي موږ مسلمانانو دا باج نه ګڼو چې دا پردې سړی کور ته راشو پردې سړی کور نه لاړو یا غټ سړی کور ته رادننه شو غټ هلک کور ته راغی پروا مو نه چې غټ هلک کور ته رادننه کوم هلکان چې په څه باندې پوهېږي دا په کورونو بند کړي د قرآن فیصله دا ده دا ځان نه ویم دا سورې نور دی سورې نور هغه صورت دی چې صحابو په حکم کو چې دا ووایي لکه دې کې د پردې مسلې او بیا الله پاک فرمایي هغه زنانه چې هغه بوډېګانې او هغې اضافي کپړې په کور کې دننه پسروي نه نو په دې باندې ګناه نشته لکه مثال چې کومې زنانه ځوانې دي هغې به غټه لوپټه پسروي او ښه به پرده کړي خو که یو بوډۍ داسې ده چې هغه ډېره کمزورې ده نو که هغه مثال وړه لوپټه هم پسر کړي خیر یا زنانه د پسر باندې هغه سرپیچک ته وکړي نو په دې ګناه نشته ځکه دا کمزوري د بوډۍ ده خو که بیا هم دا پرده کړي نو دې دپاره بیا هم بهتره ده خو ګناه پرې نشته نن سبا اکثر زنانه چې ځوانې هغې هم پردې نه کوي بوډېګانې پاسې هم غریبانان د بوډېګانو ګناه نه کوي ځوانانو ګناه کېږي ځوانه زنانه به په کور کې پرده کوي او بیا چې کور د شریکې وي چې په کور کې ورسره ورونه وي کور ترته زامن او د ترور زامن او د ماما زامن راځي نو په داسې کور کې به زنانه خامخا پرده کوي چې نه کوي ګناه ده او چې یو کور داسې وي چې مثال په کور کې صرف مور پلار دي رونه خویندې دي بیا د دې پرده ضروري دونه نه ده بس هغه ضروري سامان ضروري پرده دې کوي نو نن سبا داسې کورونه اکثر دي چې هغه کورونه چې مشران پکې هغې ته اونیرونه هم راځي هغې سره ماما زامن د ترور زامن د تره زامن دا لرې لرې زامن هلکان هم راځي
دا څنګه کې زنانه پرده کوي ځکه چې دې باندې پرده ضروري ده پردو سره. بیا الله پاک فرمایي چې تاسو په خوراک سکاک کې د چانه کرکه مکو، لکه یو انسان لوندي تو سره خوراک کوا کرکه مکو. یو انسان ګډ دی نستا طبیعت داغه سره مرګتیا نه غواړي لیکن کرکه مکو. یو انسان بیمار دی طبیعت دې کرکه غواړي کرکه مکو، په دې ګناه نشته سره خوراک کوا. او چې خوراک کې نه په خپل کورونه کې خوراک مثال ستاسو ذکر دی نو په دې کې شرمېږه ما خوراک کوه جایز دی. د لور کور دی ناغې کې خوراک کوه جایز دی، یا د پلار کور دی نو باغې کې خوراک کوه. په دې کې دا سمه وای چې دا خو پردې کور دی نه د ذکر دی یا د پلار کور دی یا میندو کراله مور کراله نو خوراک کوه. او بیوت اخوانکم ورونو کراله او بیوت اخواتکم خور کراله او بیوت عمامکم ترونو کراله او بیوت عماتکم د پلار چې کوم خور ترور هغه کراله او بیوت اخوالکم د ماماګانو کور دي او بیوت خالاتکم د مور خور دي هغه ترور کرا خوراک او ما ملکتم مفاتحو دی هغه کورونه چې هغه کې تاسو اختیار وي هغه کې تاسو خوراک کوئ یا تاسو ملګری دي هغه سره خوراک کوئ نو په دې کې ګناه نشته. لکه دا نه چې تاسو ګټلې به خورئ نه دغه خلک تاسو خپلوان دي چې دغه دې کې تاسو ګټه نم د کړی دې سره خوراک کوئ په دې کې ګناه نشته. بیا د خوراک حالت کې که په یو ځای کې نه خوراک تا هم خیر دی او که جدا جدا خوراک کو هم پکې ګناه نشته. بیا د نبی رسول الله حدیث مبارک چې په یو ځای باندې په خوراک کې برکت دی نو ګناه هم پکې نشته، خو زیات ثواب چې دی هغه په دې کې چې تاسو په یو ځای باندې خوراک تکېری چې برکت پکې راشي. بیا چې کله یو کور ته تاسو داخل شئ نو که په دې کور کې خلک وي لکه تاسو خپل کورونه سلام په واچو او کور کې څوکلی باغی باندې سلام واچو فزان واچو څنګه وې السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. نبی علیہ السلام فرمایي یو کور ته داخل شي څوک پاکستان او سلام دی واچو دا فرشتي تعالی جواب درکې استاد سلام واچو. نو الله جل شانه فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو لیستاذنکم الذین ملکت ایمانکم فقاد کی اجازت غواړي تاسو نه کسان چې مالکان دي خلاصون تاسو یعنی وینځي غلامان دغه تاسو نه اجازت غواړي. والذین لم یبلغوا الحلم او کسان چې هغه نه دي رسیدلی بلوغ منکم تاسو مسلمانانو آزادونه مشوان ثلاث مرات بدری وختونو کې من قبل صلاة الفجر وړاندې د سحر د مانځنه وحين تدعون ثيابكم من الظهيرة او باغ وخت چې تاسو وباسي زیاتې کپڑے من الظهيرة د غرمې د خوب په وخت انسان خوب کوي زیاتې کپڑے لري کی نو په دې وخت کې باغ خلک اجازه غواړي چې کوم په کور کې خدمت کوي لکه ماشومان یا غلامان ویني. ومن بعد صلاة العشاء او بس د نماز وطن نماز وطن منځنوستو خلق ودکیږي دې وخت په اجازه غواړي. ثلاث عورات لكم دا درې وختونه تاسو د پردې د پاره دي ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن نشته پتاسو باندې او نشته پدې باندې څه ګناه پس د دې وختونو توافون عليكم بعضكم على بعض دی بار راتونکي دی پتاسو باندې خدمت د پاره لکه ماشومان یا وینځي غلامان بعض استاسو په باز باندې كذلكم دارنګ يبين الله بیان الله پاک لكم تاسو ته الآيات احکامات والله عليم حكيم والله پاک ذات علم حکمت والا ذات دی. واذا بلغ الاطفال منكم الحلم او کله چورسي کې بالغان شي کله چورسي کې ماشومان منکم تاسو الحلم بلوغ تا فليستاذنوا بکاد چې اجازه غواړي كما استاذن الذين من قبلهم لکه څنګه چې اجازه غوښتي واغی کسان من قبل چې مخکې د دوینو كذلك دارنګي يبين الله لكم آيات بیان الله پاک تاسو خپل آیاتنا والله عليم حكيم والله پاک ذات علم حکمت والا ذات دی.
والقواعد من النساء اللاتي او هغه بډېګان د زنانو استاسونا من النساء اللاتي دا زنانونا لا يرجون نکاحا چې د امید نه ساتي د نکاح بډېګانې فليس عليهن جناح پس نشته دی په دې باندې څه ګناه ان يدعن ثيابهن چې دې کې زیاتی کپڑے غیر متبرجات دینوي ښکار کوونکي بزینت خپل زینت لرا خپل عورت په پټي زیاتی کپڑے کوي خپل کور کې وای یستعففن خیر لهن او دا جزان بچ کی د دې لپاره ډیره بهتره ده یعنی په کور کې زیاتی کپڑے نه دي دام د دې لپاره بهتره ده والله سميع عليم والله پاک اوریدونکي او په ذات ليس على الاعمى حرج نشتدي پړن باندې څه ګناه ولا على الاعرج حرج او نشتدي په ګډ باندې څه ګناه ولا على المريض حرج او نشتدي په بیمار باندې څه ګناه چې تاسو تر خوراک کوي ولا على انفسكم او نشتدي تاسو په ځانونو باندې ان تاکلوا دا چې تاسو خوراک کوي من بيوتكم د خپل بچو په کور کې او بیوت آبائکم یا پکورونو د پلارانو استاسو کی او بیوت امهاتکم یا پکورونو د میندو استاسو کی او بیوت اخوانکم یا پکورونو د رونو استاسو کی او بیوت اخواتکم یا پکورونو د خويندو استاسو کی او بیوت اعمامکم یا پکورونو د ترونو استاسو کی او بیوت عماتکم یا پکورونو د تروریانو استاسو کی او بیوت اخوالکم یا پکورونو د ماماګانو استاسو کی او بیوت خالاتکم یا پکورونو د تروریانو چې مور خويندې تاسو کې او ما ملکتم مفاتيح یا پاکونو کې چې مالکان یې تاسو مفاتيح داغي د چابيانو او صدیق او صدیقکم یا د ملګرو په کورونو کې ليس علیکم جناح نشتري پتا سو باندې سګنا ان تاکلوا جميعا دا چې تاسو خوراک کوي په یو ځای باندې او اشتاتن یا جدا جدا فإذا دخلتم بيوتا پس کله چې تاسو داخل شئ داسې کورونه چې پای کې څوک نه وي فسلموا على انفسكم پس تاسو سلام وایي په خپل ځانونو باندې او که فکر کې څوک وي باغی سلام واچو تحیه من عند الله دا دعا د الله پاک طرفنا مبارکتن ډیر برکت والا طیبه پاکه کذالکم دارنګي یبین الله لكم بیانی اللہ پاک تاسو ته الآیات خپل احکامات لعلکم تعقلون د بارا دي چې تاسو عقل نه کار واخلئ